الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظیم. سورہ قدر شروع کو دا قدر لفظ دی که مکرر راغلی دی دا راواغیستی شو او دی صورت تا بطوری نم کوئی خلطا قدر نا دلتا شرف او عزت تینا مراد دی پا دی زیکی نو دار دی صورت نم شو. دی صورت کی د قرآن د بدء الوحی بیان دی چې شروع د وحی کله شوی وا او دویم په دې صورت کې هغه د دې لیلة القدر د شپې فضیلت ذکر کوي او فضیلت د دې بیا درې قسمو سره په مختصر صورت کې الله تعالی ذکر کړی دی. انا انزلناه فی لیلة القدر یقینا نازل کړی دی موږ دې قرآن لرا په شپه د قدر کې وما ادراک ما لیلة القدر ته څه شي پوهه کړی چې دا لیلة القدر څه شپه ده. لیلة القدر خیر من الف شهر دا شپه د قدر دا ډېره لویه او غوره ده من الف شهر د زرو میاشتو ده دا غوره ده. دا لیلة القدر په دې باندې اجماع د امت ته چې دا په رمضان المبارک کې ده او بیا په رمضان المبارک کې په آخري عشره کې ده او په آخري عشره کې بیا په طاقاتو کې ده یویشتما درویشتما پنځیشتما اوویشتما یو کم دېرشمه په دې کې ده او بیا ډېر زیات روایات چې دي نو هغه په دې کې دي چې دا په اوویشتمه شپه کې ده. عبدالله زوی د عباس عبدالله زوی د مسعود به قسم خوړه چې دا اوویشتمه شپه ده. بهرحال دا ډېره معززه او مکرمه شپه ده عزتمند شپه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله ښودلی وه بخاري حدیث دی. نبی کریم راووته په خوشحالۍ باندې چې ملګرو ته دا شپه وښایي ګوري دوه صحابه په خپل کور کې په جګړه دي او خبرې تیزې تیزې کوي. نبی کریم به پرې ډېر زیات خفه کېده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلګیر شو او د الله شان ته وګوره هغه شپه تېره شوه. نو صحابه ته یې ویل چې د خدای بندګانو الله راته ښودلې وه لیلة القدر شپه راته الله ښودلې وه ستاسو د جګړې د وجې ما نه ایره شوه خو په دې کې به خیر په دې کې به خیر. دا روایت او حدیث کې راځي چې په مخکنو امتونو کې یو مجاهدو هغه د الله په لار کې ډېر اوږده مجاهده کړې وه او جهاد یې کړی و ډېر لوی جهاد یې کړی و تقریبا 1000 میاشتې به یې کړې وې هر څومره چې کړی دی. نبی علیه السلام ډېر لوی تعجب کو د هغې نه او صحابه ډېر لوی تعجب کو د دې نه چې یو سړی دومره بوده جهاد کول دا خو ډېره ګرانه خبره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت لپاره دعا وکړه چې زما ربه زما د امت عمر کم دی عمر یې کم دی چې زما د امت عمر کم دی اعمال به لږي نو دا به زما امت په څنګه وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله سوره قدر نازل کو او ورته ویل چې پیغمبره تا ته ما د شب قدر درکو دا لیلة القدر مې درکو دا د زرو میاشتو نه غوره دی. عبدالله زوی د عباس دغه چې کوم یو عبدالله زوی د عباس امام مجاهد داغه شاګرد وایي چې د دې روجي
او د دې د شپې ودرېدل او د کې عبادتونو بندګۍ کول د زرو میاشتو د عبادت او د عمل او د کارکردګۍ سره په ثواب کې برابر دی. نو دا الله امت مسلمه ته دا ورکړه. دا ډېره بهترینه شپه ده او د دې علامات په احادیثو کې دا ذکر شوي دي چې په دې سار به د نور شعاع ډېر زیات کمزوري وي. کمزوري په دې شپه باندې به په اسمان کې دا ستوري منډې را منډې نه وي، داسې ډېرې منډې به نه وي. او په دې شپه به د نورو شپو په اندازه باندې رڼا وي. دا د دې ډول او د دې دا نښه هم ښودل شوې ده چې په دې شپه باندې به سړی بوږنېږي، داسې یره یره به محسوس کوي. نو چې کله هم تاسو په دې باندې پوه شوئ نو بس بیا به دعا به کوئ. او هغه دعا به دا پیغمبر خدا سلم خپلو بیبیانو ته خپل لور ته ښودلې ده. نو هغه دعا به تاسو وایئ. او دا خبره چې که چېرته دا شپه باندې سور شوله د انځر ګل د خدای نه غواړه یا د که نه او دغه چې کوم دی چې چا په څه باندې لاس کېښود او څه دوا یې وکړه نو کېږي نه. او ښځې وایي چېرته خپل خاوند خوا ته پروت و په هغې لاس کړی وي د هغې نه دغه ساز شوی او د سرو چونډی تې ساز شوی. داسې ګپ شپ دی. ماده پرست خلک د دین په کارونو کې هم خپله ماده لټوي. لیلة القدر نه دوی دا شی احساس کوي چې په سرې ګوتې کې خورا په سره زر کېږي. پوهېږې په دې باندې ځکه چې دا ټول د معبود سره زر دي. نو معبود دغه شی دی نو په هغې پسې به رواني. نو اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني دا دعا ښودلې ده پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم منګه ته چې تاسو به دا دعا وایئ چې اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. دا دعا به وایي. دا نه چې بس ګل د سوال د انځر د ګل کوئ چې قبول شي. په لوبو کې به خلکو ویلې. نو دا ډېره عزتمنده شپه ده. د قرآن نزول عبدالله زوی د عباس وایي په دې شپه کې شوی دی. په دې شپه کې یعنې دا قرآن مجید د لوح محفوظ نه راواخیستی شو او اسماني دنیا کې یو کور دی ځای دی هغې ته بیت العزت وایي په هغې کې کېښودی شو. او بیا د ضرورت مطابق جناب محمد رسول الله ته په 30 کاله کې راغی. په 30 کاله کې. او مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه وایي کېدی شي په دې شپه کې جناب رسول الله ته ابتدا شوې ده د وحی. کېدی شي چې نبی علیه السلام ته هم په دې شپه کې د وحی ابتدا وشوه. دویم فضیلت د دې دا دی چې تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر. راکوزیږي فرشتې او روح جبریل علیہ السلام ورسره وي. جبریل ورسره وي. یا د روح نه مراد یو بل مخلوق دی د الله چې د فرشتو په شانتې دی. الله یې پېژني موږ ته پته نشته. روح راشي فرشتې راکوزي شي او دا مخلوق هم راکوز شي په دې شپه کې باذن ربهم په اډر او په حکم د خپل پروردګار. نو راکوزیږي فرشتې او روح په دې شپه کې په حکم د خپل پروردګار باندې من کل امر یعنی د هر امر د خلاصولو او د فیصله کولو دپاره چې په دې کال کې الله پاک د کومو خبرو تقدیر کوي او د کومو خبرو تقدیر کړی کوي نه کړی دی د هغې د تعین او د هغې د ظاهرولو دپاره په دې شپه کې فرشتې راځي او تمام کال دپاره فیصلې کوي. داسې روایت او حدیث کې راځي د یو سړي نوم به په دې کال کې د مړو په فهرست کې شاملي او هغه به پروګرامونه ځان له ډېر لوی لوی عمر باندې کوي. حالانکې د هغه فهرست کې ده ځکه چې فرشتو ته خو نور پته نه لګي. خدا ورته ووایي چې د ده لپاره ولېږه د ده لپاره رزق 6 میاشتې پاتې دي. 6 میاشتې د ده 9 میاشتې دي د ده 15 میاشتې دي
د 2 میاشتې دي 2 ورځې دي نو هغې دا پته لګي چې رزق ختم شو نو حدیث کې راځي چې لا انسان نه مري حتی تستکمل رزقها حتی چې خپل روزي پوره کړي بیا هله انسان مړ شي دریم فضیلت د دې دا دی سلام هي دا شپه د بالکل د دې د سر نه د نور د پریواته نه د نور د راختلو پورې تمام تر شپه د خیر او برکت ډکه ده هر سلامتیا شپه ده جبریل علیہ السلام او ملائکة الله په عابدینو ذاکرینو عبادت کوونکي د رب باندې سلامونه وایي او دا معنا ده چې په دې شپه کې فیصلې صرف د هغې امر کېږي چې هغه امر د سلامتیا وي د سلامتیا خبرې چې څومره دي دا په دې شپه کې توی کېږي سلام هي دا شپه سراسر د اطمینان د طمانیت او د رغبت د مؤمنانو په عبادت الهی کې دې دپاره ده او دا کمې پوري حتی مطلع الفجر حتی چې سبا راوخېږي د سبا د راختلو پورې مسلسل دا شپه دقسې د خیر او برکت د اول نه تر اخره پورې ډکه ده پوهېږئ په دې باندې که نه نو دا یو ډېره بهترینه شپه ده او د دې انتظار کول پکار دي او کم از کم د رمضان المبارک او پای کې خاص کر د آخري عشرې پوره حفاظت پکار دی چې الله رب العزت نه سړی په دې کې خپل سوالونه وکړي د خپل ګناه د معافۍ دا کوشش وکړي او د الله تعالی د رحمتونو د امید دعاګانې د الله تعالی نه وکړي چې الله تعالی موږ او تاسو باندې د دې حضور وکړي او دغه لوی فضیلت موږ ته حاصل شي چې دومره لوی عبادت چې د زرو میاشتو د عبادت په انداز دی الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب پوهې کړي سره سره دې الله موږ او تاسو په دې باندې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي ډېره څوک هرګۍ کامیابي کوي څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي که بدقسمتۍ تباهي کړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة